عزتمندو الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي والعصر ان الانسان لفي خسر. الله عز وجل قسم په زمانه کې وایي، ما دې قسم په زمانه وي چې انسان په تاوان کې ده، انسان په خسران کې ده. ان الانسان لفي خسر. الله عز وجل وایي یقینا انسان په تاوان کې ده. دوستانو تاوان دا نه ده چې موږ او تاسو مال ونه ګاټه، تاوان دا نه ده چې موږ او تاسو بچی نه لرو، تاوان دا نه ده چې موږ او تاسو تجارت کې تاوان وکړو. الله عز وجل کم تاوان کې انسان ولې تاوان کې ده؟ الله عز وجل قسم په زمانه داسې کې وي چې انسان نه به دا زمانه دا وخت دا کلونه هم داسې تېر شي، دا شپې ورځې به هم داسې تېرېږي، ده به د خپل د نفس نجات لپاره داسې یو عمل نه وي کړی چې قیامت په ورځ ته ورپکار شي، په قبر کې ورپکار شي، په حشر کې ورپکار شي. عزتمندو دا شپې ورځې الله عز وجل موږ او تاسو ته راکړي، دا باید موږ او تاسو ډک کړو، خالي له موږ او تاسو لاړې نه شي، ځکه چې یوه سخته ورځ یو شدیده ورځ موږ او تاسو پسې را روانه ده. الله عز وجل وایي ثقلت فی السماوات والارض. رب العالمین فرمایي چې قیامت هغه ورځ ده چې په اسمان او په ځمکه درنه ده، د اسمانونه به داسې راویلې شي قیامت له هیبت نه، دا ځمکې باندې به زلزلې راشي، وبړقېږي، او دا کائنات به ټول داسې سره ګډ وډ شي. رب العالمین فرمایي موږ او تاسو ولې غفلت کې؟ الله عز وجل فرمایي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله عز وجل وایي قریب د خلکو ته حساب دي دوی، خو دوی په غفلت کې دي او اعراض کوونکي دي. نو رب العالمین فرمایي چې انسانه تا ته د حساب د قیامت ورځ ډېره قریبه ده، نږدې ده، ته په کمو کې ښه، په کمو خواهشاتو کې، دا 50 کاله عمر دا خو ډېر کم شی ده. بل ځای رب العالمین فرمایي ان هؤلاء يحبون العاجله. الله عز وجل دا خلک دي یقینا دوی محبت کوي لږې دنیا سره، عاجله چې تېرېدونکې ده، زر تېرېږي. دا کومه دنیا ده زما دوستانو؟ د چا سره وفا وکړه؟ تاسې د آدم علیه السلام له زمانې نه راواخلئ ته اوس او ته قیامت ته چا سره دا وفا کوي؟ دا دوکه والا دنیا ده، دا موزي دنیا ده. د هغې دنیا لپاره عمل باید وکړو چې موږ او تاسو سره همیشه ده، چې عالم برزخ ده، جنت ده، هغې لپاره باید موږ کوشش وکړو. دا دنیا خو تېرېږي، د موږ او تاسې خوږ رهبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لاړ نه د دنیا نه. د موږ او تاسې د دین ښایسته سپه سالاران عمر صاحب، عثمان، علي، ابو بکر صدیق صاحب یا نور صحابه کرام څه سول؟ د موږ او تاسې امامان د دین څه سول؟ داسې موږ او تاسې نږدې خپلو خپلوان څه سول؟ داسې به موږ هم سو. موږ او تاسې امانت یې الله عز وجل دا غرونه دوستانه نه دي، دا غرونه دا چې موږ او تاسې لپاره پیدا کړي دي، دا امانت د موږ او تاسې لپاره چې موږ او تاسې دې نه فایده واخلو. دا ګیاګانې دا شنه رب العالمین د موږ او تاسې لپاره پیدا کړي دي، چې د رب العالمین بندګي موږ او تاسې وکړو. دا کم حیوانات، دا ټول شیان چې ځمکې دا کائنات رب العالمین د موږ لپاره پیدا کړي دي. دا کائنات دا غرونه نه وي په دې عظمت سره دوستانو، دا غرونه، دا اسمانونه، دا یې مر سترګې، دا ټول رب العالمین دا کم کائنات چې دا روان دي په حرکت کې دي، دا یې موږ لپاره له حسابه 70 کلونه کېږي د مر سترګه خپله وظیفه طی کوي، له حسابه 70 کلونه کېږي دغه ځمکه دغه غرونه همدقسې پراته دي، له حسابه 70 کلونه کېږي دغه اسمانونه خپله وظیفه طی کوي، همداسې پراته دي. د یوې ورځې لپاره چې کله قیامت ورسي دا به ټول ګډوډ کېږي. خدای موږ او تاسې لپاره الله عز وجل موږ او تاسې دلته پیدا کړي دنیا کې چې موږ او تاسې پسې سخته ورځ د هغه لپاره امتحان لپاره یو شی تیار کړو. هل اتى على الانسان حين من الدهر. الله عز وجل موږ او تاسې نه وایي یقینا انسان وایي په تا باندې راغلی وایي وخت زمانې لم یکن شیئا مذکورا، له سره چا تا تذکیر نه کوو، بیخي چا پېژندلی نه، بیخي ویې نه، خو ته ما پیدا کړې. انا خلقنا الانسان من نطفه، ته مې انسان د مني له اوبو نه پیدا کړې، من نطفه امشاج، هغه مني اوبه چې ګډې وډې کېږي، ښځه چې له مېړه سره یو ځای شي، له هغه نه مې انسان ته پیدا کړې. لپاره دې څه شی مې پیدا کړې؟ چې وخوره وشکه څمله دې لپاره نه. الله رب العالمین فرمایي نبتلیه، لپاره د امتحان. الله عز وجل موږ او تاسې دلته دنیا کې لپاره د امتحان پیدا کړي، لپاره د قومیت، تعصب، د بدو مرزو دې لپاره موږ نه پیدا کړي. موږ ته رب العالمین دلته دې دنیا کې موږ پیدا کړو، موږ ته قانون را لېږلی چې د الله عز وجل قانون نه موږ ځان خبر کړو. موږ او تاسې امتحان ته رب العالمین پیدا کړي دي، تیږې او د کاڼي په شان نه پیدا کړي چې موږ پېښې نه پوهېږي. دا الله عز وجل وایي فجعلناه سمیعا بصیرا. رب العالمین فرمایي انسانه ته مې سمیع وګرځولې، اورې، بصیر مې وګرځولې، عقل مې درکړه، په فطرت کې مې پوه کړې. ځکه امتحان لپاره خو قانون دا وي
امتحان قانون دا وي چې انسان باید اوریدونکی وي، عاقل وي، سمیع وي، بصیر وي. د کاڼي په شان نه وي. کاڼي د څه امتحان الله واخلي؟ دا ټول الله عز وجل دا ټول شان ما ته درکړم. داسې مې نه پیدا کړی د بوټو د ونه غوندې. بیا چې وایي رب العالمین انا هدیناه السبیل، بیا مې هدایت هم درته وکړي سیده لارې ته. په فطرت کې مې انسان ته پوه کړي، په عقل مې ته پوه کړي، په قانون مې په قرآن مې ته پوه کړي، نقل باندې اما شاکر و اما کفور. اوس به انسان یا شکر گزار بنده جوړیږي رب العالمین فرمایي، و اما کفور، او یا به چې جوړیږي کافر ناشکره. نو رب العالمین ته به موږ او تاسې دعا کوو، کوشش به کوو، زارۍ به ورته کوو چې یا رب العالمین موږ شاکر بندگان جوړ کړي. یا الله ته موږ نه د خیر کارونه واخلي. یا رب العالمین موږ باندې قیامت ورځ سختي اسانه کړي. الله عز وجل یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. اے د ما بندگانو رب العالمین فرمایي یقینا د قیامت زلزله چې دا ډیره او عظیمه زلزله ده. الله عز وجل عظیمه ورته ویلي دی. دې زور موږ نه لرو. دا غرونه نه دي، دا غرونه به ټوټې ټوټې کېږي. نو ما او تا ضعیف انسان په دې ضعیفه جسم موږ څه شي د یوې تبې زور نه لرو. موږ او تاسې باید ډېر کوشش وکړو چې لپاره د مرګ تیاري ونیسو، لپاره د قبر تیاري ونیسو، لپاره د دغه تیاري ونیسو. موږ اوله شپه قبر کې ږدي، موږ سره به څه حساب کوي الله عز وجل؟ موږ چی وړي په کوم عمل؟ موږ تمام ورځ د بچو د ښځو د قومیت دغه مرضو کې ښتیا سو. د ښځو لپاره ځان تباه کړو چې یو شی نفقه حرام او حلال راټولو چې ښځې ته کالي مالي تلویزیون دا شی وکړو بچو ته. په د تاریخ د اسلام کې د تاریخ کې ما داسې کس راوښي چې ښځې یو شپه قبر کې ورسره کړې ده، بچی به یو شپه تا سره وکړي قبر کې، ورور به یې در سره وکړي. ولې دې لپاره ځان تباه کوي؟ صحیح ده، حلال مال ورته وګټه، خو د الله عز وجل بندګي باید موږ وکړو. الله عز وجل خو موږ داسې نه پیدا کړي که نه، موږ نه پوښتنه کوي، موږ محاسبې مسؤولي. الله موږ سره حساب کوي، الله له موږ نه سوال کوي. الله رب العالمین د موږ او تاسې د عمر نه، د جسم نه، د ځوانۍ نه، د علم نه، د ټولو نه پوښتنه کوي. د قیامت ورځ خو رب العالمین ولې وایي مالک یوم الدین؟ الله وایي زه مالک ما د هغې ورځې چې هغه ورځ د جزا او د سزا ده. د قیامت د ورځې دنیا کې الله عز وجل مالک ده، الله عز وجل د موږ رب ده. خو قیامت په ورځ هم الله عز وجل هېڅوک هلته نه چلیږي. الله عز وجل به سزا او جزا ورکوي. دوستانو سختې ورځې موږ پسې را روان دي، سخت مشکلات. والله لازم کې دنیا مشکلات، دا سخت مشکلات. دا د فقر مسله اسانه دوستانو دا تېرېږي، د سیالۍ شرکي مسلې اسانې دوستانو دا تېرېږي، د ولږې مسله اسانه دا تېرېږي عزتمندو، د تندې مسله اسانه دا تېرېږي، د بې پیسګۍ مسله اسانه دا تېرېږي. دا مسله سخته ده، د قبر مسله سخته ده دوستانو. وروسته موږ او تاسو سختۍ را روانې دي. د مرګ مسله سخته ده، کله چې موږ نه نفس وځي رب العالمین ته حساب ورکول عزتمندو دا سخته مسلې دي، دا سختې مسلې دي. دنیا چې مسله ده، خو یو دوست له ما او تا خفه سو، بل دوست به پیدا کړو، ښځه مړه سو، بله ښځه به وکړو، بچي مو نه درلېدل هم تېرېږي. خو رب العالمین که ما او تا ناراض سو، بیا به څه کوو؟ بیا به چا ته موږ ورځو؟ موږ خو رب العالمین ته روانې که نو رب العالمین باید موږ راضي کړو. دا د دنیا شیان نه دي، دا معمولي، دا سپک ګڼي دوستانو. الله عز وجل قرآن عظیم الشان ته که غواړو موږ او تاسې الله عز وجل سره رابطه قایمه کړو د الله قرآن ته، الله ته رسېدل په قرآن باندې کېږي. الله عز وجل ته چې څوک رسېږي قرآن سره د تعلق وساتي، د قرآن له محبینو سره تعلق وساتي، علماو سره، قاریانو سره. دې سره باید موږ او تاسې کوشش وکړو، منځونه وکړو. مونځ کله چې جهنم ته د آخري خبره کومه، کله چې جهنم ته جهنمیان الله عز وجل واچوي، دلته به پوښتنه ترې کوي جنتیان ما سلککم فی سقر، تاسې جهنم ته څه شی واچولی؟ ولې دې جهنم کې پراته یاستئ؟ بیا به جهنمیان څه جواب ورکوي عزتمند؟ ګوره اول جواب به یې دا وي، اول وایي قالو لم نکن من المصلین، موږ مونځ نه کوو، موږ مونځ نه کوو، الله عز وجل نه موږ دې جهنم ته واچولو. ولم نکن نطعم المسکین، او موږ هغه کسانو چې موږ تیزي نه کوله د یتیم په مال کې، یتیم سره صدقه نه کوله، یتیم سره کومک نه کوو. موږ دغه مرضونه درلوده چې بیا موږ نه نورې ګناه وشو، نورې د قتل ګناه. کله چې انسان فحاش شي هغه مونځګزار نه وي، مونځ دې چې پرېښود هره ګناه کې به ته ځان اچولی شي، ځکه مونځ ته نه پرېږدي هرې ګناه ته. چې مونځ انسان ترک کړه، مونځ یې خوښه کړي، هغه نه زنا کېږي، هغه نه شراب خوړل کېږي، هغه نه قتل کېږي، هغه نه مور پلار ناراضه کېږي، ټولې ګناوې ته کوشش کوي. او کله چې د رب العالمین بندګي دې کوله، منځونه دې کول، کوشش الله بندګي دې کوله، هیڅ ګناه به دغه مونځ به دې نه پرېږدي چې ته ګناه وکړې. الله عز وجل به دا توفیق درکړي. الله عز وجل د موږ او تاسو په دې خبرو
عمل او توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه.